نن محترمو د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ تاسو ته د جمعې د ورځې حوالې سره ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته مجربه او عظیم شان وظیفه درکوم. داسې وظیفه محترمو چې ستاسو په ژوند کې به معجزه راولي، ستاسو په ژوند کې به یو کرامتي وظیفه محترمه. د دنیا حل کې به تا نه تپوس کوي چې ستا دا حاجت څنګه پوره شو، ستا دا مشکل څنګه پوره شو. دغه رنګې ناممکن حاجاتو لپاره، ناممکنو مسایلو لپاره همدا وظیفه د خپل ژوند معمول ساده کوي او هم نن یې وکوي. د جمعې ورځ ده، انشاءالله العزیز الله پاک به تعالی ډېر زیات خیر درکړي، ځکه داسې وظیفه ده محترمو چې ستاسو ژوند ورسره بدلېږي، ستاسو حالات بدلېږي ورسره. نو کله چې یو داسې کلمات وي او داسې بهترین ذکر وي او په هغې باندې زموږ ژوند بدلېږي، زموږ ژوند کې یو قسم لا معجزه راځي، کرامتي وظیفه ده محترم. نو داسې وظیفه دا ځان څه ایسارول نه دي پکار، دا وظیفه په خپل هم کول پکار دي او څومره چې ملګري دي هغوی ته هم دا رسول پکار دي، ځکه هغوی ته رسول پکار دي چې هغوی هم دغه ذکر وکړي، د هغوی څومره ارمان وي الله پاک یې پوره کړي، هغوی څومره امید دي الله پاک یې پوره کړي، څومره حاجات وي الله پاک یې پوره کړي. نو که تاسو هم په زړونو کې حاجات لرئ، مشکلات لرئ، پریشانۍ لرئ، ټینشنز وي، نو همدا وظیفه نن وکړئ. د قرضونو بوج په تاسو دی راګیر کړي یې، همدا وظیفه نن وکړئ. د الله پاک د یو نوم وظیفه ده او دا یو قسم د محترمو دا اسم ذات دی، اسم ذات الله پاک خاص نوم دی. نو په دې الله پاک موږ رابولو، الله پاک به زموږ حالات دا بهتر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، الله پاک موږ تاسو باندې ډیر زیات رحم کړی دی چې موږ مسلمانان پیدا کړي، د خپل دین پیروکار پیدا کړي او بیا داسې یو چې دین اسلام سره محبت کوونکي محترم موږ پیدا کړي. کو چېرته الله پاک بل څه پیدا کړی وی نو موږ څه کړی وی. د چا کوم محترمو حاجات وي همدا وظیفه دا د هغه لپاره ده. د چا کوم مشکلات وي نو همدا وظیفه د هغه لپاره ده. څوک داسې مالي لانجو کنجو کې راګیر وي نو همدغه ذکر دا د هغه لپاره دی. یا څوک داسې وي چې د هغوی مشکلات دې نه پوره کېږي نو همدا وظیفه د محترمو نن وکړي او د ژوند معمول د ساز کې انشاءالله العزیز. لږه وظیفه ده، روزانه 100 پیرې وظیفه ده، 100 پیرې. نو چې 100 پیرې وظیفه ده نو څومره آسان ده او صرف یو ټکی د الله پاک دی. نو کوشش محترمو کو چې وظیفه په خپله مو وکړو، د زړه نه وکړو او دغه رنګ یې ملګرو سره هم شیر کړو. فرمائے محترمو چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. د ژبې نه د زړه نه چې کله یو خبره ووتله د زړه د تاه مطلب دل کې تاه چې کله ویل کېږي د زړه د کومې نه پښتو کې موږ وایو یو خبره راووتله هغه لازمن اثر کوي. بیا وایي پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے. د زړه نه چې کله یو خبره راوځي د یو وزرې نه وي د وزرو نه سوا طاقت پکې و عرش الله لقی. محترم د الله پاک عرش دا ډبۍ دروازې محترم د جنت دا ډبۍ کړکیانې ډبۍ ولې ځکه ډبۍ چې هلته کې اواز د زړه نه راوتی دی، ذکر د شروع کړی دی او دا ذکر د زړه نه وکړو انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلک امید ساتم. الله پاک موږ او تاسو مایوسه کوي نه او همدا وظیفه محترمو نن وکړئ او خپل ژوند حالات دا بدل کړئ. وظیفه داسې ده چې کله موږ وظیفه کول غواړو نو موږ به 21 پیرې درود شریف ووایو، 21 پیرې او بیا به د هغې نه بعد موږ الله 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 الله
او دلته کې د کیفیت ته ګور چې زړه ورسره بدلېږي که نه بدلېږي ورسره ستا کوم حاجت دی نو دغه حاجت به ذهن ته ونیسي مخامخ به ځان ته ونیسي چې زما دا حاجت دی او دا د الله پاک ته ویم ته به سل پېرې الله ووې الله الله او بیا به ورپسې سل پېرې استغفار وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله او بیا به آخر کې درود ابراهیم یو شپېرې وي او بیا به د هغې نه بعد لاسونه دا به اسمان ته اوچت کړي نو چې کله دې لاسونه اسمان ته اوچت کړل او دغه رنګې دعاګانې کې د خپل رب نه د خپل خالق نه مالک نه دعا کې نو ګورې مونږ پکې یار نه کوي چېرته دعا مونږ هم کوو تاسو ته او تاسو هم لازما دعا کوئ مونږ ته نو په داسې ترتیب او طریقې سره دعا وکړئ چې الله پاک یې واوري قبول کړي الله پاک ډېر زیات بهترین ذات دی نو کوشش وکړئ محترمو چې موږ د الله وظیفه روزانه دا سل پېرې کوو الله پاک موږ خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته